أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سیرت تقریبا یو کم دیرشم درس دی. مخکې درس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش په دوران کې یا قبل النبوت چې کم ارهاسات او هغه بیانېدل. یو څو خبرې دا وي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راته نو یو نښه دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور ته د عامو زنانو شان تکلیف نه. دویم دا چې کله د پیدا شه نو دغه وخت کې د اسمان ستوري بالکل کمرې ته نږدې راتلل. بله نښه دا وشوه چې دا دوران کې چې څومره د فارس هغه کنیسې او ګرجې وي هغه ټولې ورانې شوې. دغه شان د فارس چې کوم مشهوره بنګله وه د هغې نه 14 چتونه پرېوتل او کوم چې 1000 بل کړی شوی 1000 ورځې اور هغه مړ شو. داسې نور هم څه واقعات رالل. په دې دوران کې بل کار دا وشو چې د پاریس یو قاضي دی موبزان یا مفتی یا قاضي یا جج هغه یو خوب ولیده. چې کله د خوب ولیدم په دقه دوران کې کوم چې د کنیسې ورانې شوې اور مړه شه دې نه مخکې د فارس د باچا رالی او هنګامي اجلاس راوغوښته. پارلمنټ کې هنګامي اجلاس راوغوښته. رالی تخت باندې کېناسته کوم تاج چې هغې په سر که خلکو ته اطلاع وکړه چې زر زر راجمع شي. چې کله ټول راجمع شو نو خلکو ته ویل تاسو ته پته ده چې ما ولې دومره هنګامي طور باندې راجمع کړي. هغه ټول ویل موږ ته پته نشته بس باچا صاحب به هر اول راکړي. لکه داسې مې ورته نه ویل چې ته به اول راکړي باچا صاحب به مطلب موږ خبر کړي. نو هغه ویل چې ماحول داسې دي د کنیسې ورانې شوې دغه شان دا څه ترتیب دی څه ماحول دی او 14 چتونه پرېوتل دا څه ماحول دی. په دې دوران کې دی دا خبرې کوي چې ورته میلاو شو چې هغه زمونږ کوم اله و هغه مړ شو 1000 سال بل شوی اور د نور هم ډېر پریشانه شي. دا څه وشو څه چل خو شوی دی. په دې کې دا موبزان قاضي راپاڅېد د دا خبره وکړه چې هر باچا صاحب ما هم یو خوب لیدلی دی او هغه خوب ډېر زیات زم پریشانه کړی. دی وایي څنګه خوب دې لیدلی؟ وایي داسې خوب مې ولیده چې څه اوښان دي او هغه اوښان په ځان پسې عربي اسونه هغې ځان پسې وروستو راکاږي. مطلب د اوښان دې مخکې دي د عربو د اسونو پسې دي راکاږي ځان پسې. او په دجله نهر باندې څه کړل ور سم کړل کوم چې عراق کې مشهور نهر دی او لاړل په هغې باندې چې کله پورې وتل نو د ښارونو کې خواره شو. د عربو اوښان چې کوم دی هغه اسونه لاړل د ښارونو کې خواره شو. دا باچا چې کومه د پاریس د نور هم زیات څه شي ډېر زیات خفه شي. په دې کې دا باچا پوه شه چې په دې ماحول باندې عرب پوهېږي. او مونږ تاسو سوچ کړی هغه د نعمان بن منذر واقعه مونږ ډېر مخکې 2 ځله تقریبا ویله. دې راولګېده هغه نعمان بن منذر ته خط ولېږه چې ما ته یو داسې سړی مقرر کړه چې هغه په دې کارونو پوهېږي چې دا څه ماحول دی د دې خوب څه تعبیر دی او دغه شان حالت ټیک شو. نو هغه ته جواب ویل واپسې جواب کې ورته وایي داسې کار وکړه چې عبدالمسیح بن عمر بن حیان بن نفیله الغسانی دا سړی چې کوم دی د ځان دپاره راوغواړه او د نه معلومات وکړه. نو باچا د پسې کسان ولېږل هغه رالی دربار ته. نو د هغه نه معلومات کوي چې دغه شان ماحول دی تا نه زه لږ تپوسونه کوم
هغه وایي جیوت تپوس وکړي که پوهېدم خو جواب به درکړم که نه پوهېدم نو ځان نو پوهه کس به ته وښایم چې هغه په دې ټولو خبر باندې پوهېږي. وزه ټیک شو نو دا خوب یې ورته بیان کړه، دا ماحول یې ورته بیان کړه. نو ده ورته وویل چې زه نه پوهېږم په دې شیانو، دا تاسو چې کومې خبرې وکړې دا لږې نازکې دي، خو داسې کار وکړئ چې زما یو ماما دی دغه سطیح نوم دی، او که خیال دی دغه واقعا مونږ ډېره مخکې ویلې وه، تقریبا په 80 صفحه کې هلته مونږ ویلې وه کله چې ربیعه بن نصر او خوب ولیده چې دغه شان ناشنا خلک کینم هغه راپاڅېدل او جنګونه یې شروع کړل، غوښې دغه کړې. نو هغه ته خلکو ویل چې ته یا شق له لاړ شي یا سطیح له لاړ شي. نو دواړې راوغوښته، یو ځای کېناو بلې بل ځای کېناو، چا یو له ورغلی ویل ما یو خبر راوړی، نو هغه ورته لګیا شي، ده ورته لا بیان کړی نه دی، ول تا داسې خوب لیدلی دی، داسې دا یې تعبیر دی او داسې کار وکېږي. ول بلکل هم داسې دی چې هغه شیخ له ورغلی هغه هم ورته هغه شان بیان کړه. هغه ربیعه بن نصر چې کوم ورته خبره بیان کړې وه، نو ده یې تپوس وکړه چې دا چېرته دی؟ ویل دا د شام په علاقه کې اوسېږي، هلته پسې لاړ شي. نو د عبدالمسیح چې کله دی باچا ته دا خبره وکړه، نو باچا ورته وایي چې دې خبرو په باره کې به ته ځې، ځکه چې ستا مامان دی، خپلوان دي او په دې خبرو باندې پوهېږي، ته هم پوهېږي او هغه ډېر هوښیار دی، هغه ځای ته لاړ شه. نو دی د باچا دربار نه ووته، روان شه شام ته. کله چې دی د سطیح دربار ته ورورسېد، هغه ځای له ورغلی، دغه وخت کې دغه د مرګ حالات شروع دي، د ځنکدن حالات شروع دي. دی ورته وایي دا سطیح د خوریی عبدالمسیح ده به سلام واچول، سلام نه بعد ورته خبره وکړه، نو هغه ورله جواب ورکړه د سلام، باقي خبرې ورسره ونه کړې. نو د عبدالمسیح شروع اشعارو کې لږ پیغورونه ورته ورکړه چې ګونګ شوې که څنګه چاړه شوې څه پته مې را پرېوته، ته مخکې څرنګه وي اوس څرنګه شوې. دا ده ورته لا خپله خبره نه ده کړې چې لکه مثال زه دې دپاره راغلی یم باچا رالېږلی یم، خو لیکن هغه خو ځنکدن په کشمکش کې و. نو ده ورله پیغور ورکړی دغه کې چې ګونګی شوې ته ښکاري. نو چې هغه دا اشعار واورېدل، سر یې راپورته کړ، ویل ما ته عبدالمسیح ښه پته ده، مزه مزه خبرې ورته شروع کړه. ښه راته پته ده چې د ساسان قبیلې باچا رالېږلی د پاریس والا، او د هغه د ایوان نه د هغه د مطلب د کوم چې پارلیمنټ دی د هغې نه 14 بنګلې لوېدلي دي، دا هم راته پته ده. د هغه اور هم مړ دی، دغه شان موبزان چې کوم خوب لیدلی دا خوب باره کې ته راغلی. دوی ویل چې او بلکل هم دغه دپاره راغلی یم. اوس ګوره دا خبره مونږ مخکې کړې وه چې دې کاهنو او کاهنانو به هغه وخت کې خلکو ته اخبار ورکول، دوی ته به شیطانان پیریان وغیره راتلل. نو دلته خو هغوی ته پته وه چې لکه دې ځای نه لاړې هلته، نو دې ځای دا وه هلته خپلې کیسای به یې ولېږله چې داسې پروګرام به کېږي، نو هلته به هغوی لګیا شو. نو ده ورته وویله چې ښه مختصر حالات به څه وي؟ ویل بس دقه ورته ووایه چې د فارس دا بادشاهت به نور دومره چلیږي چې څومره د دغه نه بنګلې لوېدلي، مطلب 14 بادشاهان به په دې بدلېږي، نو بس بیا به دا بادشاهت ختمېږي، دا بیا د نورو لاس له ځي. دی دغه ځای نه واپسۍ کې رالی، بادشاه ته راورسېده چې دغه شان ماحول دی، او هغه راته وویل چې ستا دا بادشاهت به زر زره ختمېږي او ټول به د 14 بادشاهان به پرې راځي او زر زر به راځي. هغه ویل ښه چې لکه 14 بادشاهان په دې کې بدلېږي، نو دې کې خو به ډېر ډېر کارونه شوي. هغه شان بیا وشوه. تقریبا ابن کثیر رحمه الله او دغه شان نورو داسې سیرت والا هم دا خبره ذکر کړې چې تقریبا هغه بادشاهت 4 کاله کې په هغې باندې 10 بادشاهان بدل شو، 10 بادشاهان. او بیا هغه اخرني 4 چې کوم هغوی تقریبا د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه دورې خلافت پورې وچلېدل، هغوی بادشاهت وچلاوه. او په دا لږو ورځو 4 کالو کې په دوی باندې تقریبا 10 بادشاهان وچلېدل. او دا دوران چې کوم د عبدالمسیح چې هلته لاړې د نعمان بن منذر خواله، د نعمان بن منذر دی راولېږه، بیا لاړې دی د سطیح خواله، او د سطیح نه چې دی واپس راته، نو دې دوران کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش تقریبا میاشت یا 50 ورځې برابرېږي دې دوران کې. خو لکه دا ماحول پکې چلېږي، هغه وخت خو به تلل لږ داسې مشکل و. نو دې کې کله چې دا
عثمان رضی الله عنه دوران راغی دغه دوران پوری تقریبا د دیو اخرنه بادشاہ جو هغه یزدجرد بن شهریار بن ابرویز بن هرمز بن انوشیروان او د هغه شخصیت چې د په دوران کې د ایران چې څومره بادشاہت او دړي ورشي لاړې ختم شي او تقریبا د اخري بادشاہ د پاریس چې 3164 سال بادشاہت خلافت مطلب دا شان بادشاہت په دې چلی درو مسلسل 3164 سال ادا یې اخرنی بادشاہ او بس بیا مسلمانانو خاطر علی او دې بادشاہ لور هغه حسین رضی الله تعالی عنہ په نکاح باندې واخیسته دلته د دیو اولنې بادشاہ چې کوم دا غنوم و جیومرت بن امیم او دا امیم د لاوز زیو لاوز د سام زیو نو د دیو د فارس اولنې بادشاہ چې کوم دی دا د سام نو دا وکړوسه ګورئ جیومرت بن امیم بن لاوز بن سام دا د سام چې کوم دا کړوسه ده د سام د سکه کړوسې نه د دوی بادشاہت شروع شو او د عثمان ذوالنورین په دوران کې هغه څه شو ختم شو ډېر لوی بادشاہت چلی دا لوی بادشاہي دي کې ډېر عجیب حالات هم راغلي وو لیکن موږ مختصر دا خبرې وکړې چې بس یو خبره پکې دا رااله چې دا سطیح د سیل العریم دا کله چې هغه ډیم راشلیده هغه دوران کې د پیدا شوی هغه دوران نواله تر د زنواس د دوران پورې د 10 پیړۍ تیری کړې نو د څومره عمر زګه یو پیړۍ کې بعضی وایي چې 100 کال دي بعضی وایي چې 50 کال دي چې 50 کال شم دړي عمر او دای په اسیرۃ النبویہ هغه باندې حواله ورکړی دا او بیا وایي چې د ربیعه بن نصر خوب تعبیر هم دور کړو او تقریبا 10 پیړو پورې د څو د ژوند دی د بحرین اوسیدونکو او د ایست قبیله سره تعلق ساتي مطلب دا قبیله نو ډیر وګړو او وخت عمرونه ډیر زیات عمرونه وو بهرحال دا و کارنامې دا وشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش کې اتمه کارنامه دا وشو چې امینه بنت وهب یو بل خوب لیدل هغه داسې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دا انسان پیدا شي د حمل ته وزګي نو دل برنوم محمد کېږي اوس د محمد په نوم کې دوه تعبیر دي یو خدا دې چې دې خوب لیدل او چې کله دا پیدا شي نو محمد نوم ورل کېږي نو کله چې دې پیدا شي عبدالمطلب پسې پیغام ولېږه چې هغه کله راغی هغه ډېر زیات خوشاله شو چې ځکه دا مړ زوی او هغه زوی چې هغه ته ډېر زیات ګران و دا هغه زوی پیدا شي نو دی ورلیست نوم کې محمد دا نوم ورته امینه ویلو یو وجه خدا و دویم وجه دا ده چې دا نوم په عربو کې مشهور نه و دا بالکل چا نه وي خې ولې نه وي چا یې یو دوه خبرې دلته یاد وساته یو دا چې دا نوم الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره محفوظ ساتلی و لکه الله رب العالمین د یحیی علیه السلام نوم چې کی حسن هغه بارک وي لم نجعل له من قبل سمیا معنا د دین مخکې دا نوم من بل چا لپاره نه دی وځ کړی نو دغه ځکه علما یو توجیه دا هم کوي داسې چې دا یحیی نوم د دغه نوم مخکې بل چا نه وي یو توجیه پکې دا اگر چې اقوال پکې شته دا شان شیخ العالم صاحب رحم الله هم پکې اقوال ویل توجیهات وکول خو یو توجیه پکې دام ده او قوي توجیه ده چې دا نوم د یحیی علیه السلام نه مخکې الله رب العالمین د چا د پاره د چا ذهن کې نو اچولې او دلته یو مسله بل معلومه شو چې اکثر خلق چاله نوم دینو د نوم الله رب العالمین د انسان ذهن کې او د انسان په زړه کې واچي چې کله په خپل تعبیراتو کې دغه بیا سي لکه تپوز بګینه کې بس چیرته فلم ته پریوځي چیرته بل شي ته بس بیا ولا قملي داسې نوم ولګي زمون گاون کې یو لا قمل نه مې ما کوزه ورستاج یو لا قمل څنګه نوم ما خبره باندې قمل سپګیته نو دا بیا سي دا بس دا شي نو ګوري بهرحال دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم الله رب العالمین د خلقو د ذهن نه استلو یو وجه دا دویم عربو کې یو عادتو هغوی په هر خبره کې په خپل پیشه باندې به فخر کاوه غوره پیشه به کول چا ویل
زه کاتب یم. ولې کاتب به نه ملاوېده؟ زه څه یم؟ مطلب ما ته کتابت یاد دی. چا به ویل زه شاعر یم، یو لوی هستي به حسابېده. چا به ویل زه کاهن یم، چا به دا دعوه کوله زه باچا یم، چا به ویل زه ذو نسب یم، زما ډېر لوی خاندان دی، چا به ویل زما شرف ډېر لوی دی، چا به څه ویل چا به څه ویل، خو فخر به یې کاوه. خو لیکن د هر څه دعوې شوي وي، خو چېرته د رسالت دعوه چا نه وکړه، نبوت دعوه چا نه وکړه. دا الله د خلکو د ذهن نه ایستلی. ولې که چېرې دغه دوران کې نبي علیه السلام د دوران نه مخکې چا د نبوت دعوه کړې وي چې زه رسول یم، نو بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعلان هغه وخت کې به بیا دله چا دومره اعتبار نه ورکولی. دا خبره به ناشنا نه ښکارېدی. او کله چې یو خبره ناشنا شي هغې ته توجه ډېره زیاته شي. چې کله توجه ډېره زیاته شي نو بیا څه شي؟ قابل غور شي. قرآن هم وایي فقتل کیف قدر. الله وایي ابو جهل دی الله هلاک کړي څنګه اندازې ولولي. فکر وقدر، سوچ او فکر یو پته ولګېده چې بیا باچاهان ناشنا خبرې ته محتاج شي چې په دې کې سوچ وکړه. ابو جهل باچا. نو الله رب العالمین د نبوت دا خبره د خلکو د ذهن نه ایستلې وه. دویمه وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم د محمد د کېښودلو یو بله دا ده چې د عربو د مکې یو 3 کسان 4 کسان د یو یهودي باچا خواته تللي وو چې هلته تللي وو، دغه سره ملاقات یې کوه. نو هغه ورته یو خبره وکړه چې په تاسو د کوم ځای دی؟ چې موږ د مکې یو. نو ویل چې مکه کې به د قریشو په خاندان کې د بنو هاشم په قبیله کې به یو سړی پیدا کېږي. یا ورته داسې ویل یا که صرف مختصر ویل چې مکه کې به یو سړی پیدا کېږي، دغه به محمد نومي د الله رسول وي، او هغه باندې به آسماني کتاب راځي، او هغه به ډېر لوی هستي، او عرب او عجم به ټول د هغه خپله راځي. مطلب ټول باچاهت به هغه کوي. نو دغه 4 ونه چې رالل، نو چا انتظار کوه چې زه به خپل زوی له نوم ږدم، چا څه ول او چا څه. دغه 4 کسانو کې د یو نوم سفیان بن مجاشع دا سړی و چې کله د زوی پیدا دور له محمد نوم کېښوس. دویم سړی وحیحی ابن جلاح بن حریش و چې د ده کله زوی پیدا شي دور له محمد نوم کېښوس. او دریم حمران بن ربیعه و، دا هم د قریشو سړی و، کله چې د ده زوی پیدا شي د مو له محمد نوم کېښوس. او څلورم عبدالمطلب و، دی مسلطی و، کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه و، چې د ده کله ده وویل چې زما خو زامن نور نه کېږي، بوډا یم، خو که نوسۍ مې پیدا شي زه به دا نوم کړم. نو رسول الله پیدا شي صلی الله علیه وسلم، نو ده ورله محمد نوم کېښوس. د محمد د نوم کېښودلو 2 طریقې شوې. یا امینې خوب لیدلی و، عبدالمطلب ته یې وویله، نو هغه دا نوم کېښوس. یا عبدالمطلب هغه ته د یهودي باچا ویلي و، نو په دغه دوران باندې دا نوم څه شو؟ په دوی کې اور شو او دا نوم د کېښوس. الله رب العالمین د ده دپاره وضع کړی و. په ده کې د نبي صلی الله علیه وسلم نوم هغه د څه شو؟ الله په هغه باندې غوره کړه او نبوت هغه ته میلاو شو. هغه نور هغه لاړه ورک شو، چا یاد نه کړل. یو بل کار دا وشو هم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو، نو ویده مسروره رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې کوم دا نوم انسان پیدا شي، نو هغه دا نوم هغه دا نوم نه دا کړ شوی. او په دې دا هغه ذریعه ده چې په دې انسان ته الله رب العالمین څه ورکوي؟ رزق ورکوي. د الله د معرفت یو لوی سبب دی سړی ورته سوچ فکر وکړي. نبي علیه السلام چې پیدا شي دا نوم یې نه و، دا کړ. بل وجه دا ده لسمه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شي، نو کان معتمدا علی یدیه، داسې لاسونو ته تکیه ولګوله. او که تاسو سوچ وکړئ دا یو عجیبه ماحول دی. زنانه وایي موږ ته حیرانې شو چې دا څرنګه ماشوم دی. یو لسم کار دا وشو رافعا رأسه الی السماء، بر اسمان ته کتل. څنګه پیدا شي؟ اسمان ته بره کتل. ولې؟ ځکه د مخلوق تعلق به د چا سره وي؟ د خالق سره وي. او د هغه ټول سوچ و فکر بره د اسمان سره و. ځکه دغه نسبت دغه تعلق دغه ربط چې کوم بر اسمان ولرسو. 12 دا چې ولیده مختونه د پیدایشي چې کوم سنت و،
بعضې پکې ویلي دي چې وروستو بیا په اوومه ورځ باندې عبدالمطلب دا ختنه یې وکړه، خو بهتره دا ده چې ولیده مختونه دی د پیدایشي څه مختون، او دا سنت ابراهیمي دی، دا واجب دی په مسلمان باندې. ابراهیم علیه السلام دوران نه مخکې ختنه نه وه، او ابراهیم علیه السلام تقریبا د 80 کالو په عمر کې و چې په هغه امتحانات راتله. یو پکې لوی امتحان دا و، ځکه چې 80 کاله عمر کې انسان کوم تکلیفي بیماری که ورته خوږ شي هغه نه جوړېږي. هغه دوران کې ورته الله امر وکړو نو هغه ختنه کړې وه. نو یو دی څو کانه مختونه دا پیدایشي داسې دا کارونه وشو. نور پکې داسې حالات رالل، خو چې کله دی الله رب العالمین دنیا ته راوسته نو دا یو مختصر تقریبا یو 12 ارهاساتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه د پیدایش سره دنیا کې ښکاره شوي و. نور هم داسې علامات خو لیکن دا مختصر وي دې دپاره چې وروستو یو عظیم کار به رسالت راځي. او کار چې کوم دی هغه پیژندل خلکو ته ورسول دا ډېر ګرانه خبره ده. نو د الله رب العالمین د ده نه داسې یو افعال صادر کړل، داسې یو خصوصیات یې ورکړل، صفتونه یې ورکړل چې د خلکو توجه دته راشي. نو چې کله د خلکو توجه مرکز شو نو زه دې مرکز نه به څه قیمتي خبره راوځي. نو کم سے کم خلک به بیا سوچ و فکر کې پرېوځي. چې کله به یو خبره کې سوچ وشي هغه خبره بیا کله کله خلکو زړه ته پرېوځي. واخر دعوانا الحمدلله.